بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشاله به یې. قدرمندو کتونکو نننی پروګرام کې را سره د عوامي نېشنل پارټۍ د خارجه امورو مرکزی سیکرټري سردار حسین بابک صاحب ملمه دی. بابک صاحب خپل پروګرام کې تستړي مشو په خیر علی ویم. ډېره زیاته مهرباني تاسو چې تاسو دلته راغلئ، اریانا کور ته راغلئ. مهرباني. نن به مونږ د بابک صاحب نه تپوسونه کوو د پاکستان په سیاست کې د 1300 ورځو نه د 1300 میاشتو نه یو ډیر ګرم ماحول په یو نوي آئینی امندمنت باندې خبرې کېدلې. 26 کنسټیټیوشنل امندمنت هغه پاس شو. هغه کې د ان پی څخه کردار او په دغه حواله سره به خبره کوو. آزاد عدلیه لپاره سکول پکار دی، د پولیټیکل پارټیز لپاره کې څه کردار لوبول پکار دی. جمهوریت په دې ملک یو ډیر غټه ایشو ده چې کوم غیر جمهوریت طاقتونه دی هغه مسلسل لګیا دي او جمهوریت ودې ته نه پریدي د خپل انټرست لپاره. په دغه خبره کوو. عوامي نېشنل پارټي د عدم تشدد د فلسفي باندې د باچا خان بابا په دغه فلسفه باندې دغه بنیاد دی، په دغه باندې روانه ده. خو کله ناکله بیا دغه تشدد لارې اختیار کی، په دغه باندې به هم خبره کوو. بابک صاحب ورخورته دا وایي چې دغه نوې کم آئینی امندمنت شو 26 کنسټیټیوشنل امندمنت په دغه کې دا څه و چې څه خبرې پکې د عدلیه په ازادۍ باندې یو حمله ده. آرټیکل 175 امندمنت شو، سینیورټي پرنسپل باندې چیف جسټس اپوینټ کېدو. هغه اوس چې کوم دغه کمیټي د پارلیمنټري کمیټي هغه به اپوینټ کوي. مخې ته به دا ایشو راځي چې چیف جسټس یا چې کوم دغه ججان دی هغه به هم یو حکومت د خوشاله ساتلو کوشش کوي او حکومت په خپل د خپل خوخي چیف جسټس مخې ته راوړي. عوامي نېشنل پارټۍ همیشه لپاره د پارلمان د بالادستۍ خبره کړې ده، د آزاد عدلیه خبره یې کړې ده. نو آیا دا کنټراست یا تضاد نه دی په دواړو خبرو کې؟ مهرباني. ګوره بنیادي خبره دا ده چې د پاکستان آئین چې دی هغه اګزیکټیو له اختیار ورکړی دی. حکومت باندې نامه نه ده لیکل شوې چې مثال اے په حکومت کې دی که بي په حکومت کې دی، د اے حکومت دی که د بي حکومت دی. ګوره کوم اختیار چې حکومت سره پکار دی هغه حکومت سره پکار دی. کوم اختیار ظاهره خبره ده چې بیا د آئین د لاندې حکومت سره نه پکار نه هغه دا یو مسله د آئینی ترمیم ته چې زه ګورم موږ ګورو نو دلته سیاسي ګوندونه تر ډیره حده په دې خبره کې ناکامه دي چې خپله فیصله یا خپله پالیسي ولس ته په هغه شکل کې نشي واضحه کولی یا نه واضحه کوي یا دې له توجه نه ورکوي. هر څه وجه چې کېدای شي، خو د هغې نه یو دومره لوی مشتو ګریواني یا توتو مې جوړ شي چې لکه اوس مثال که موږ د دې آئیني ترمیم خبره وکړو نو پکار وه ګوره چې دا پبلک شوی وی. یو قانون چې جوړېږي په یو قانون کې یا په یو آئیني آرټیکل کې که ترمیم راځي دا خو به د ولس لپاره راځي، دا به د ریاست لپاره راځي. اوس پکار ده چې د ریاست میډیا حکومتي پارټي یا پارټۍ په وضاحت سره د هغې وضاحت وکړی شي نو بیا ولس ته هم اسانه شي او رای هم هغې ته روانه شي. دلته خو چونکې دا جنګ چې دی دا د پنجاب دپاره دی. نو هره مرحله کې تاسو وګورئ چې د پنجاب دوه مشران یا دوه لیډران چې دي هغې ټول ملک په خپله نرغه کې اخیستی دی. نو د باقي ملک خو نه د محرومو خبره کېږي او نه د هغوی د حقوقو خبره کېږي او نه هغوی ته هغسې کتلی شي چې څنګه د پنجاب باشندګانو ته کتلی شي. نو عوامي نېشنل پارټي واضحه ده. سوال دا نه دی چې د عوامي نېشنل پارټۍ موقف څه دی. د عوامي نېشنل پارټۍ خو سیاست چې دی هغه امن
او جمهوریت ته ترقی ده. او امن او جمهوریت دی خو د امندمنت چې دی نو هغه د جمهوریت لپاره آزاد عدلیه یو اهم پلر دی دغه نو دغه امندمنت چې کوم شو دغه خو د آزاد عدلیه چې کوم ازادي ده هغه ریسټریکټ کوي د خپل خوښې ججان برازي نو دا دوه خبرې په تضاد کې راځي. عوامي نېشنل پارټي یو طرف ته جمهوریت سپورټ کوي بل طرف ته انټي جمهوریت چې کوم سیزونه راځي هغه سپورټ کوي. د پاکستان ریاست چې دی هغه پیزوانی دی. د پاکستان ریاست پیزوانی دی. سیاسی ګوندونو ته یا سیاسي مشرانو ته چې کوم ان کیمرا بریفینګ ورکېږي پابندي ده چې هغه پبلیک کېدی نشي. خو په نورو لفظونو کې دې سیاسي مشرانو له پکار دي چې هغوی ولس ته وضاحتونه وکړي. ګوره تاسو سوچ وکړئ موږ وایو چې عدلیه ازاده ده. کومه عدلیه ازاده ده؟ د پاکستان ګوره دا خو موږ وایو چې څلور ستنې دي پلر دي. دا که عدالت دی دا که انتظام دی دا که صحافت دی او دا که پارلیمان دی بالادست اداره ده. کومه اداره ازاده ده؟ پارلیمان آزاد دی عدالت آزاد دی صحافت آزاد دی. صحافت خو که آزاد دی په لکونو خلک بنو کې لکي مروت کې باجوړ کې سوات کې د پښتنو په هره علاقه کې په لکونو خلک راووتو د بدامنۍ په ضد په خلاف کې. تا ولید چې د پاکستان میډیا هغې له کورج ورکړو یا موږ لیدی شو چې د امن او د جمهوریت خبره چې څوک کوي د هغې انټرویو د پاکستان په میډیا راتلی شي یا په اخبار کې د هغې خبر چاپ کېدی شي په هغې آرټیکل یا مضمون لیکل کېدی شي. ایون دا چې ایډیټوریل نشي لیکلی. ایډیټوریل چې هم لیکي هغه د دوبۍ او د یوې د شیخانو خبره ده چې ایډیټوریل به هم د هغه پنجاب د بالادست او د حکمران تفکر ته ویلي. دلته خو څه شي آزاد نه دی. زه دا ګڼم چې ډېر څیزونه داسې چې هغه پبلک ویلی نه شي او نه یې ویل پکار دي ځکه چې د هغې اجلاس پابندی دی. خو دغه اجلاسونه دي په مشترکه توګه باندې په داسې موضوعاتو چې په هغې کې وي د عوامو دپاره خو عوام ترې ناخبره وي. دا د دې کمیټۍ ذمهواري ده چې هغې ولس خبر کړي. بابک صاحب عدلیه په پاکستان کې څنګه چې تاسو هم ویل چې عدلیه ازاده نه ده هغې که مارشل لا لګېدلې ده نو دې لیګل یا لیجیټیمیټ ډیکلیر کړې ده. دغه شانته کې بیا نور ډېر د دې یو مشکوک کردار دی. خو دا به چې کله دغه تیرو د الیکشن نه مخکې چې کومې فیصلې راغلې عوامي نیشنل پارټۍ انټرا پارټي الیکشن نه و کړی همدغه عدلیې هغې باندې څه خاص جرمانه ولګوله. بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف چې په هغې باندې الکټورل سمبل ترې واخیستلی شو نو دغې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا خو وہی ہاتھی کے دان تھے کھانے کے اور دکھانے کے اور. نن پښتونخوا کې چا حکومت دی؟ دا حکومت یا د عمران خان پارټي یا عمران خان کې د اسټیبلیشمنټ په ضد دي. د پښتونخوا کې 2013 نه آئین معطل دی او بیا 18 آئیني ترمیم خو مکمل داسې نان فنکشنل دی. پکار دا و چې د عمران خان پارټۍ حکومت په دې باندې عمل کړی دی خپل اختیار یې استعمال کړی دی. نو بیا هغوی ګوره دا حکومت هغوی ته میلاویږي په دې شرط چې هغوی به د دې حقوقو نه دا که د انتظام په شکل کې او دا که د سیاسي اختیار په شکل کې او دا که د مالي برخه په شکل کې دا که د اظهار رایې په شکل کې دا ولې په دې قدغن دی مثال دا ډېر سوال دی. خو پکار ده چې بیا به هم چې سیاسي جماعتونه خپل کردار واضح کړي
خپل پالیسۍ واضح کړي، خپل پیسې واضح جمهوریت دلته کې په دې ملک کې چونکې دا یو پارلیمنټري ډیموکراسي ده په کاغذونو کې په حقیقت کې بیا داسې وشي چې د دې ملک چې کومې غټې پارټۍ دي نو هغوی په اقتدار کې د راتلو دپاره جمهوري لارې نه اختیاروي بلکې صغیر جمهوري طاقتونه دي هغوی ته یې کاته وي د هغوی سره ډیلز کوي د هغوی سره کمپرومایزز کوي د هغې په بنیاد باندې دوی په طاقت کې راشي نو څنګه ګڼئ چې پارټو له څه کول پکار دي چې جمهوریت مضبوط شي او په جمهوري طریقو سره دوی په اقتدار کې راشي؟ ګوره د جمهوریت خبره کول ریاست سره جنګ کول دي. اوس دومره سمې د چا شته چې د ریاست سره جنګ وکړي؟ کوم خلک چې د مذهب خبره کوي او کوم خلک چې د پاکستان خبره کوي. په سیاست کې دا دوه خبرې چې دا ډېرې قابل توجه دي. د مذهب خبره کوونکي چې دي او بیا د پاکستان خبره کوونکي چې دا ټوله یوه پارټي ده خو په ولس کې دا هغه مایند خلک څوک یې په چا راغونډ کړی دی او څوک یې په چا راغونډ کړی دی نتیجه یې هم دې ته راوځي چې د وړو کامیتونو په ضد دي. ګوره دا که موږ ورته سوچ وکړو نو زما خیال دا دی چې سیاسي ګوندونه سیاسي مشران ډېر څه کولی شي. ولس چې دی د هغوی ډېر لوی قوت وي خو چې ته د ولس نه د مزاحمت هغه حیث وباسې ماده وباسې هغه څنګه وباسې اپن نصاب وباسې اپن میډیا وباسې په نیشنل میډیا وباسې هغه د انتظامیې په ذریعه وباسې هغه په پارلیمان کې هغوی له ځای نه ورکوي بیا به معاشره جاهله وي بیا به جهالت وي بیا به څوک وایي چې ګړای مې خوښه ده څوک به وایي چې موبایل مې خوښ دی څوک به وایي چې سپلای مې خوښ دی څوک به وایي چې واشر مې خوښ په جهالت کې خو که موږ ورته وګورو نو نتایج هم دغه عوامي نیشنل پارټي چې ده نو په د عدم تشدد په فلسفه باندې د هغې بنیاد ایښودلی شوی دی او روانه ده. دغه عدم تشدد کو د الفاظو وي او کو هغه فزیکل وي عوامي نیشنل پارټي کله ناکله د دغې نه انحراف کوي. تاسو به کتلي اوس وخت مخکې د عوامي نیشنل پارټۍ ورکرانو په های کورټ کې د فضل محمد خان باندې ګزارونه وکړل نو دغه د خپلې عدم تشدد د فلسفې نه دغه خپل بانی باچا خان بابا د فلسفې نه د انحراف ولې کېږي؟ اثر دی څنګه چې ما خبره وکړه چې معاشره غیر سیاسي ده نو موږ ټول د دې معاشرې برخه نه یو دغه بد اثر دې غاړې ته هم کېږي که نه خو او بلکل تاسو یې وګوره تشدد چې دی هغه یوازې جسماني نه دی په ذهني توګه باندې مثال لکه سپک کتل غوسه کول رد عمل تشدد په شکل کې ښکاره کول دا ټول تشدد دی او دا د باچا خان لار نه ده. د باچا خان لار د عدم تشدد لار ده د عدم تشدد لار ده. موږ خو بیا خپلو ملګرو ته او خپلو کارکوونکو ته دا خبره کوو چې څوک د بدې خبرې جواب هم په بده خبره کې هم باچا خان نشي کوي. نو دغه سلسله کې ایمل خان څو ورځې مخکې په سنټ کې تقریر وکړو عمر ایوب ته یې ګنده وینه وویلله هغې نه مخکې عمران خان دپاره د بیزو الفاظ استعمالولل اگر چې هغه ریاکشن و د هغې نه مخکې عمران خان ده لپاره د میلو الفاظ استعمال کړی و نو تاسو چې په خپله ووایئ چې یو طرف ته که بد جواب وي نو هغې بد جواب نه دي ورکول پکار ورکران چې دي نه خو د عام معاشرې پیداوار دی ایمل خان خو د باچا خان بابا کړوسی دی نو هغه له ولې داسې کول پکار دي بیا یو خو ګوره دا چې یوه تاریخي خبرې اوس که تاسو وایئ چې کریم خان ته بده خبره چا وکړه دا بیا قابل بحث خبره ده چې دا تپوس هم وشي چې کریم خان داس په نیم سو خلک ولې بابره کړه دا داسې خبرې چې دا خو
ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د قانون مفاداتو سره تړلي دي، حادثات شوي دي، د جمهوریت پر ضد باندې زور استعمال شوی دی، او بیا چې چا زور استعمال کړی دی نو هغوی به څنګه په خال تازه کړي. د عوامي نیشنل پارټۍ نه زاهد خان لاړې، افراسیاب خټک لاړې، په سوات په شانګله کې چې کوم د هغې علاقایي قیادت و هغې هم نورې پارټۍ جوین کړي دي، ورکران ته هم لاړل. نو دغې ته په کوم نظر باندې ګورئ چې عوامي نیشنل پارټي د کمزورتیا طرف ته روانه ده که نه؟ عوامي نیشنل پارټي خو نظریه ده. زما دا خیال دی چې یو پښتون چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره تګ نه کوي نو څه جواز پیش کولی شي، او که بل پله روان دی نو څه وضاحت خپل کام ته کولی شي، څه جواز ورته پیدا کولی شي. سوچ تاسو وکړئ، لنډه خبره به وکړم چې د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست چې دی هغه امن، جمهوریت چې امني او جمهوریتي نو ترقي به او واضحه ده. په دې ټوله منطقه کې عوامي نیشنل پارټي واحده پارټي ده چې د هغوی په هره مسله باندې پالیسي موجوده ده، او بیا پالیسي واضحه ده، ابهام پکې نشته، ولسي ده. نو زما خیال دا چې نورو سیاسي جماعتونو له هم د عوامي نیشنل پارټۍ تکلیف پکار دی. د اندلۍ د الیکشن په باره کې د عوامي نیشنل پارټۍ دا سټانس دی چې یاره دغه چې کوم الیکشن شوي دي په هغې کې داندلي شوې ده. نو دې کې یو سوال مخې ته دا راځي چې کوم سیټونه دوی بایللي دي آیا په هغې باندې داندلي شوې ده، کوم سیټونه دوی ګټلي دي په هغې باندې خاموش دي، یا دا نه وایي نورې پارټۍ نه وایي چې په هغې داندلي شوې ده، دوی وایي چې نه دا ټیک شوي دي. نو دغه دو خبرو کې دا تضاد. ګوره موږ د پاکستان پښتانه چې یو، په پاکستان کې چې کوم پښتانه موږ پاتې کېږو، موږ بیا خو د ټرک بتای ته مخه کړې ده چې په نصاب ټول دروغ وي، نو ته د خپل بچي نه بیا د خپل ځوان نه بیا د خپل دغه مشر نه څه توقع کوې چې دې به څه وایي. د خپلې مور ژبه تاسو به 15 سټوډنټان کېنوئ، تر هغې نه تپوس وکړه چې تاسو د خپلې مور ژبه لیک کولی شئ، لوست کولی شئ، هغوی به ډېر په اعزاز سره دا خبره کوي چې نه موږ نشو کولی. لکه چې بیا تپوس وکړئ چې دا د مور ژبه نه درځي نو خفه یې، نو هغه کله خفه دی، هغه سره احساس نشته. نو دا ډېسیزنونه چې جمع کړي دي چې د هغې نه د پښتنو دا اقتصادي تباهي جوړه شوې ده، او بیا بېروزګاري او مسافري جوړه شوې ده، دا ټوله تنګدستي جوړه شوې ده. ګوره هر پښتون له پکار دي دا چې کوم د اواز خاوندان دی او د نظر خاوندان دی او د پیسې خاوندان دی او د فن خاوندان دي. بابک صاحب په عوامي نیشنل پارټۍ باندې د مورثي سیاست یو تنقید را روان دی، مسلسل دغه تنقید راځي. مخکې نه مو کله چې ایمل خان ته دغه مرکزي صدارت میلاو شو نو په دغه تنقید کې اضافه نور هم وشوه. پارټۍ کې نورو خلکو قربانیانې ورکړي دي، شهادتونه یې ورکړي دي. نو آیا داسې په پارټۍ کې بل داسې څوک نه وي دغه فیم دی نه بهر چې هغه د مرکزي صدارت سنبال کړي او د دغه تنقید کې کمی راشي؟ ګوره داسې ده چې که موږ تاریخ ته وګورو که نه نو چې کله دا ملک جوړ شوی دی نو موږ ټارګېټ یو، نو چې موږ ټارګېټ یو دا که د جوړېدو نه پس دی او که د جوړېدو نه د ملک مخکې دی. باچا خان په حواله باندې دا د هندوانو ملګری دی، اسفندیار خان په حواله، ولی خان بابا په حواله باندې چې هغه د روسیانو ملګری دی،
اسفندیار خان په حواله باندې چې امریکایان وایي دا تنقید خو دې ته وایي چې د کمزورو یا د کمی نشاندهي وشي. دا خو د تذلیل یو شکل دی او دا تاریخ پورې لري. څنګه چې دا سیاسي تسلسل یو تاریخ لري هم دغسې دا مخالفت خو ډېره مهذبه لار لفظ دی دا دشمني چې ورته وایي. تاسو وګورئ چې د دې آئیني ترمیم خبره مو وکړو چې د مسلم لیگ خبره څوک نه کوي د بلې پارټۍ خبره څوک نه کوي په ایمل ولی خان باندې تنقید نه کېږي دغه تذلیل کېږي. نو موږ بیا په دې خبره پوهېږو چې کار صحیح روان دی کار صحیح روان دی. ګوره څنګه چې په دې وطن کې ټوپک سرکاري دی څنګه چې په دې وطن کې قلم سرکاري دی نو هم دغسې دا پراپیګنډه چې دا هم سرکاري ده دا سرکاري ده. ته ګورې نه د جمعیت کارکن د جماعت اسلامي کارکن د مسلم لیگ کارکن د پی ټی آئی کارکن دا دی اشرو کی اشر او بیا د ایمل ولی خان خلاف لګیایي او دا موږ دې ته وګورو ګوره چې د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه هیچا سره خپل سیاست نشته چا سره خپل سیاست دی. زموږ د افغانستان یو ایشو چې کور ایشو ده او برنینګ ایشو هم ده هر ټایم آل د ټایم دا برنینګ د افغانستان په مسله باندې د جمعیت د جماعت اسلامي د مسلم لیگ د پی ټی آئی سب وکړي. بابک صاحب په موجوده وخت کې په پښتونخوا کې ډېرې زیاتې مسلې مخې ته راغلي دي. سټریټ کرایم یو ډېره غټه ایشو ده د موبایل سنیچنګ موټرسایکل سنیچنګ د هغې نه علاوه دا په کورونو باندې چې کومې ډاکې دي دا ډېرې زیاتې شوي دي. په پولیس باندې د پښتونخوا چې کوم پولیس دي په هغوی مسلسل دا تنقید روان دی چې دوی ناکامه دي. د پولیس نه چې موږ تپوس وکړو نو هغوی وایي چې موږ ته یاره ډېرې مسلې دي پټرول موږ ته نه راکړلی کېږي چې موږ دغه وکړو. نو دغې دې ټولو مسلو ته په کوم نظر سره ګورئ؟ دې ریاست کې ورته څنګه پښتانه د لاسه پورې تړلي دي که نه نو دا پولیس بیا داسې په مورچه کې ورته کېنولي دي چې بس ډس کېنې پولیس وځي. ته پولیس پیول ته وګوره ته د هغوی تنخواګانو ته وګوره ته د هغوی لاجسټک ته وګوره ته د هغوی تعداد ته وګوره ته یې همدا چې د هغوی پولیس سټیشنو ته وګوره. او اوس خو به تاسو ته پته وي چې خدای خبر څو میاشتې وشوې چې دا د پولیس وینز چې دي دا پیول ورته نه ورکوي تیل ورته نه ورکوي هغه ولاړې دي ولاړې. پولیس سټیشن هغوی په چندو چلوي دیوالونه پکې په چندو جوړوي باترومونه پکې په چندو جوړوي. دا خو واضحه خبره ده دا ناره صرف عوامي نیشنل پارټي وایي چې پښتونخوا پولیس زنده باد. په دې یاران هم پوهېږي او په دې دا مخالف هم پوهېږي. نو دا ارادتن دا کار روان دی دپاره دی چې د پولیس مورال چې دی هغه ډاون شي. پولیس مورال ډاون کول لپاره تاسو ګورئ نه چې په ډېرو ضلعو کې ځوانان راپاڅېد د هغوی استعفا ورکړه نه ده پکار. زه هغه ټولو ځوانانو ته ویل غواړم چې ستاسو ګڼ شمېر افسران یا خو بېوسه دي او یا بېخونده دي. په دې خبره پوهېږئ د پولیس ډېر افسران یا اکثر افسران یا خو بېخونده دي او یا بېوسه دي. خو دا ځوانان چې دي
دا زمونږ شپول دی د دې وطن د دې ځوانانو ته موږ ویل غواړو چې بالکل صحیح کار کوي، ځکه چې په هره ضلع کې پنجابي فوجي افسر ناست دی، هغه د دې دپاره ناست دی چې دا وسایل کوم قبضه دي چې هغه قبضه برقرار وساتي، او چې په یو ځای کې که اړې ګړې جوړېدی شي چې هغه اړې ګړې جوړ شي د څه په شکل کې؟ د شیعه او د سني په شکل کې، کله د ګستاخ رسول په شکل کې، کله په یو شکل کې، کله په بل شکل کې، چې دغه اړې ګړې روانې چې توجه دې طرف ته، دا لا څنګه خبره ده؟ بابک صاحب اخیری سوال کوم د خیبر جرګه د یو اندازې مطابق دغه ته د لاک نه زیات خلک راغلل پښتانه شمولیت یې پکې وکړو، د پاکستان د ګوټ ګوټ نه چېرته چې پښتون دی نو دغه ته راغلی دی. اوس دا د چې د دغې جرګې په ګڼ تعداد کې شمولیت څه نظر لري چې د دغې جرګې سره به د پښتنو په ستونزو کې کمی راشي یا دوی دغه مسلې به نورې هم زیاتې شي؟ ګوره یو خو دا خبره چې جرګه د پښتنو د فیصلو عدالت دی، جرګه د پښتنو تاریخ دی، جرګه د پښتنو د مشکلاتو د مسلو راهنمایي ده. ظاهره خبره د هغې خو یو ډېر لوی اثر دی، ډېر لوی اثر دی، او جرګې جاري ساتل پکار دي، جرګې کول پکار دي، او د دې خاورې او د دې کام په خاطر باندې د جرګو دا تاریخي تسلسل چې دی دا ژوندی ساتل پکار دي. تاسو د پښتنو د مسلو خو بلکل ګوره زه خو موږ خو دا ګڼو چې تر څو پورې چې پښتنو په دې کیسه ځان پوهه کړی نه دی، تاسو وګورئ د پښتنو صحافت تاسیس پنجاب کې هېڅ نشته. اوس خو د سوشل میډیا دور دی، پکار دی چې پښتانه صحافیان او هغه ټول ځوانان هغوی د دې خاورې صحافت کړي او هغوی د دې خاورې لپاره اواز پورته کړي، بله لار نشته. لکه دا څومره لوی خبر ده چې د پښتونخوا پولیس ته د تېلو لپاره څومره وخت وشي چې پیسې نه میلاوېږي، راشن هغوی ته 800 روپۍ دی یا 300 روپۍ دی، په 800 روپۍ باندې یو میاشت تېرېږي. نو دا ده چې لکه د پښتنو سره چې کوم سلوک روان دی، دا جرګې هم ضروري دي، ډېرې ضروري دي، خاص سره دی، او اثرات به هم انشاءالله ډېر زیات. بابک صاحب ډېره زیاته مننه، وخت هم راکړو، خوشحاله اوسئ، کور هم ودان غواړم. قدرمندو کتونکو دا خپرونه په دې ځای باندې سرته رسي. تاسو د سردار حسین بابک صاحب نه د عوامي نېشنل پارټۍ د خارجه امورو مرکزي سیکرټري چې تاسو ترې هغه اهم معلومات واورېدل د دهشتګردۍ په حوالې سره، موجوده حکومت او د هغې د وجې نه چې پښتون ولس ته کومې مسلې دي د هغې په حوالې سره، د آزاد عدلیې لپاره څه کول پکار دی. په بله خپرونه کې به لیدل کتل کېږي. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم، خوشحاله اوسئ.